بسم الله الرحمن الرحیم. خذه بالموت حتی یرضى بالحمى. خذه بالموت په مرګي اونیسا حتی یرضى بالحمى نو پتب باندې برازي شي. په دې ضرب المثل کې د یو سخت او کنجوس انسان د سسیس حاصلولو طریقه خوري ده چې یو انسان سختی او چاله سسیز نه ور کوي، نو داسې انسان نه د سیز حاصلولو طریقه دا ده چې دنه د غټ سیز مطالبه وکا، نو که غټ سیز در نه کی نو کم سے کم رکوټی سیز هو بتاله در کی. خذه بالموت حتی یرضى بالحمى. د دې نورو کلماتو لغوي تحقیق مخکې تیر شوی. الحمى دا اسم دی او د دې معنی د تبا. خذه بالموت حتی یرضى بالحمى د دې ترکیب داسې دی چې خذ پہلے امر پدې کې انت ضمیر دا د دې فاعل، هو ضمیر مفعول به، بالموت کې با حرف جار الموت مجرور، جار سره د مجرور نه دا متعلق اول شو د خذ فعل لپاره. حتی حرف جار، یرضى فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، بالحمى کې با حرف جار الحمى مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو د یرضى فعل پوری، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه په تعویل د ان مصدری سره دا مفرد مجرور. دلته کې د حتی نه بعد د ان مصدری دا مقدر دی، جار سره د مجرور نه دا متعلق ثانی شو د خذ فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل او دوانو متعلقات سره دا جمله انشائیه شو.